رالوي کوم او دومره مدرسو کې او مال ایسجوګان په 2 منټه کې ولي زما غورځولي دي او پس ډډې پې کړي دي او ویشتلي دي د موټر د ځان په خپله دي سیچو چې کوم دی په خپله که ځان یې ګرولې راګرولي په خپله دوی 10 تازو اړو سره شوي نه دي. پړانګار یو ریکارډ او یو نوم دی چې د شادګر پړانګار والا په خپله شړلي دي. دا خو د ثابت پړانګار ته پته ده زموږ ذاتي دښمنۍ دي. ټیک شوله دوی وایي چې د شادګر د پړانګار یو ریکارډ او یو نوم دی چې د شادګر پړانګار والا په خپله شړلي دي. خبرو رسېدلې او په خپله ورپسې غونډ شوي دي. هېڅ هم نشته. تنکي بچي راله وژلو هغه یې راله مړه کړل. خو دا زه چې یم چې پراپر ایروګیشن دې وشي نو زما صرف مطلب پکې دا دی چې زما ذاتي دښمنۍ دي. کېدای شي چې په ما باندې غوزار د دې سیړه شوی د پیسو د طرفه شوی خبرو رسېدلې پیسې اخیستلې شوي زه به ځان یو خپل ټول او خپل ځای ته ځان رسوم زه چې باروم چې انوسټیګیشن دی وشي په خبرو رسېدلې نو زما دي ذاتي دښمنۍ په دې ثابت ټول پړانګار ته پته ده. انوسټیګیشن هم چې کوي تا وردل ججان دی وکړي پولیس نه خبرو رسېدلې ا موږ ججانو ته سوال کوو منت کوو چې زموږ انوسټیګیشن ښه صحیح وکړي ښه کلیر وکړي. زما دي دښمنۍ زما چې څومره 100% باندې زما یقین دی څومره مې بروسه ده نو ما باندې لږ پیسې کړي زه هغه معلومات به هم کوم. زما ذاتي دښمنۍ دي. زما د ګل پرنګ بچی مړ دی یو مې د ګل پرنګ د مرګري زوی مړ دی د دې ارشاد زوی جوبل دی تا وردل نو الله دې خیر وکړي. صدګر نشته دی نه دی الله لري تا وردل او عام خلک خپل ذاتي دښمنۍ هم دي او دیم خپل عام ذمہدار دي. ما خو اسمت الله نوم دی د کوم خان زوی ما شهادت خیلی مت خان خیلم او هم دې ځای مې کور دی. دا خو زموږ یو د تره زوی چا د بیګم به هم بانګونو سره ایشتی او د زیارت کې او دا هلکان هغه مړي له تلل. یو زما وراره عمر حیات او یو د ارشاد زوی عادل. بیا د پولیسو چېرته لاس ورکړی دی هغوی ورته نه دي ودرېدلي نو دوی دا ماشومان یې په مخه کړي دي په ګاډي یې والي دي چې په ګاډي یې والي دي او راغورځېدلي دي نو بعد د هغې نه یې ایشتلي دي. بهرحال زه به داسې ووایم چې موږ ته خو ډېر زیاتی دی په خپل کلي وطن په خپله خاوره کې راته خلک داسې سترګې پټوي چې زما لوی او وړوکی نه ګوري خو بس دی پې ډس کوي. موږ ته د انصاف میلاو شي. خو مې زهیر الله خان دی او د جوبل هلکو نیکی ما عادل نوم دی. نو دا په دې پړانګار کې چې کوم دی نو مړی شوی و دا سړی چې کوم دا مړی دا مالکانو چې کوم دي نو دا د دې اسمت الله دي د دې مړه لکه چې کوم دی نو ډېر زیات مطلب دا چې خپل د ترونو زامن دي لکه یوه اینه ده او یوه دغه ده هغه جاني زوی دی وراره یې دی هغه څه نوم دی ابراهیم نامې ده. نو دا مطلب دا دی چې زمونږ خو شل دښمنۍ نور هم شته د بدګنې دا هلکان چې کوم دي دا کوم هلک دا زما دا لمسی چې دی دا ما په کودالو مړه کړل دا داسې چې کوم دی نو ټول اوس په دې پټو کې ګوډونه کوي. هو داسې رانه زیاتي هم نه دي چې د شپې یو ځای ته ځي نو لازم د خپل حفاظت لپاره ټوپک وړي شل لانجې دي شل نن سبا روغ خلک را پاسي او روغ وجنې وچ په وچې وجني. بیا چې کوم دی دوی را پاسېدلي دي دوی پې اواز کړی دی دا خو کچالکان دي داسې د عمر زلمي دي هم نه ګوره ښه دی دا پولیس را پاسېدلي دي منصب د دې قندارې دی که نه ایسیچو دی دا را پاسېدلی دی اواز یې پې کړی دی چې ودرېږئ. دوی چې کوم دی د دې منډه چې والې ده خاص د دې مشینانو د وجې منډه والې ده چې بیا به هم پلرونه نه پرېږدي بیا به هم دا ترونه نه پرېږدي دا مشینان داسې نه ورکول. دوی چې کوم دی بل په دې هلکانو دعوا نشته مغروران نه دي نور څه توره بدنامه نشته نه په غلا پسې روان دي دغه مړي له تلل دا ټول مخلوق ګواه دی دا کوم چې ولاړ دی دا ټول ګواه دي. او دا چې کوم دی په منډه کړي دي په مخه کړي دي بیا اخري په ګاډي باندې والي دي که چېرې څوک ورل وسم دغه ګاډي هغه بمپر یو طرف ته خوږ دی په ګاډي والي او راغورځولي دي او پس ډډې پې کړي دي او ویشتلي دي د موټر د ځان په خپله دي سیچو چې کوم دی په خپله که ځان یې ګرولې راګرولي په خپله دوی 10 تازو اړو سره شوي نه دي. دا زموږ د هلکان ډس ته نه دي سره شوي ځان یې که ایشتلی په خپله اوس په دوی ځان له هسې هغه بانې جوړوي
ارشاد نوم دی او دوی او د پلان زیرولان نوم دی او استاد به پکې دا عادل استاد به ازمازوی دی په کې زخمی دی اما خو راځي کې د سعودي نه مړ راول چانو دي کې نه د شیشو چې کوم ته ولاړو د منصفو دي کې د خلکو جیبونه تعالی شکول په جنازه کې د خلکو تعالی شنه کول صرف چوکې لراوته دا ماشينان د خلکو نه اخلي یا د چانه جیبونه دا تراوته ده بس او یا د خلکو پردي بچي خواري دوی خو په هسپتال موږ په هسپتال دلو بس د یو مړو بس بل زخمی موږ دلته سندې دی دوی وړي مول تحقیقات ولیدل چې دا ځمان مسئله دا دیلو دا خبردار چې تا یو ژوند دی پاتې شوی دی ګلی د مړو شي کنه او دا ژوند دی پاتې شوی دا ژوند دی شکر الحمدلله وسم غوا دی او بیا بم غوایو چې موږ په دې گاډي والیو او مطلب دا چې را پسې شوی وو په گاډي صرف دا مطالبه زموږ دې لپاره ده کنه چې داسې به یو سړی زما نن بچی مړ دی وراره مې دی هیلې په دې سینه باندې اختر ټکېدلی وو ټیک شوله دې ځای کې مفتي صاحب ولاړ دی په دې جنازه کې هغه مفتي صاحب ولاړ دی هغه څه په څلورمه درجه کې وو چې زه دومره رالوي کوم او دومره مدرسو کې او مال یې سجوګان په 2 منټه کې ویلي زما حکومت ته مخکې ادارې هم شته نور خلک هم شته زم به چې تر څو پورې راکې دمې د هغې پورې به زم زه سوال کوم زبردستي نه کوم زور نه کوم خو زه صرف د قام ته ستا په دې شیشه باندې یو اواز کوم چې قام نن زه په ګرمۍ کې ولاړ زما بچی مې یو خاښ کو یو مې په هسپتال کې پروت دی که څه ناڅه کومک او مدد ما څه کوئ او ودرېدئ خو سهار له به کېدی شي د دې مصیبت بلا نه په تاسو هم خلاص شئ که نه ما څه نه ودرېږئ نن په ما ده سبا به دغه سرو غرمو تاسو هم ولاړ ټیک شوله د هغه د منصف خان دا یو شیز راغلی چې کراس پیر او زما یې 10 نره املا ماته کړه زما د دشمنۍ بچي وخوړل منصف خان ټیک شوله زما د دشمنۍ بچي وخوړل دغه د بالپین د 2 روپو کرخه دغه صحیح ضایع شوله نو زه تاسو ته ټولو د مینت کوم سوال کوم د ټولو میډیا والا ته چې به تاور دلو زمنګ د आवाज مخکې بوزي زمنګ د आवाज مخکې بوزي داسې نور زمنګ پر غریبانان دي چې د ماهام د روزي څخه درکې نه لګي ټیک شوله بسیله به د مړي خخو چې ګاډي ولاړ دلته ګاډي له ورشي لاندې بمپر به وګوري که موټر سایکل په نو واله نو هغه دوی خپل انویسټیګیشن کولی شي به دوی پایر کړی دی د سټرنګ خواته ټیک شوله او منصف خان تړي خپا ټیک شوله بیا چې په کم ځای کې د خپل خوګ د ماسه پټوان شته تا ته زه خو دې شم خو خپل دې ځای کې لږه شانتي معمولی سولې درې دا به تړلې دا ځای دی ما سره ټوټل ویډیوګانې ارسوم نشته ته پروف غواړي زه به تعالی درکم او ته به شیر کی ټیک شوله بیا چې په کم ټیم کې زما د دې جوبل لکنه تصویرانو باسي نو بیا نیم گاډی په موټر سایکل ولاړی نیم گاډی په موټر سایکل به ولاړی نو ترخاګه خو هغه دي تاور دلو چې هغه نه په پلانګار کې شته شکر الحمدلله نه دی الله لري د خپل ترزوی مې مړو د هغې جنازې له هغې زواله ورتللو خبرو ورسره یو دقه مسله بېخه شوله